زما معزز سامعین و حضرات ورونو، درې بیانا په هغه دواو یا ډلو جماعاتو چې هغه را جمع شوي و را غونډ شوي و په شپږو لویو ډلو کې، چې یو ته خوارج او دویم ته روافض ویلی شو، دریم ته مرجعه جبریه، څلورم ته قدریه ویلی شو، او پنځم مشبهه او مجسمه، او شپږم معطله. معطله دا شپږ جماعات د اهل زیغو غټې ډلې وي، او هر یو ډله بیا په 12 ډلو باندې تقسیم وه، چې شپږ په 12 کې 72 دواویا جوړیږي، او دا امت ټول په ټوله 3 ډلې به وي، دواویا رحمت للعالمین داغی په حق کې پیشگوئی د جهنم ورکي، كلهم فی النار. الله رب الجلال دې دغه جماعات او د دوی د عقیدې نه موږ تاسو وساتي. یو جماعت ته رحمت عالم په دې پاک زبان ناجیہ وایي، یعنی هغه د جهنم نه نجات مندون کی، الا تحلت القسم بوي، چې هغه رب کریم قسم او تاکید سره فرمایلی دي چې ان منکم الا واردها، یوم پتا سو کې نشته مگر په جهنم به خامخا ور داخليږي. نو دا غي دخول معنا دا ده چې جنت تلاره په جهنم باندې، دا غي نه سو کم نخلاصيږي. بیا د هر چا انداز دی، سوک د سترګو د رب، سوک د برېښنا او د برق، سوک د تیز اس په شکل، او سوک د اوخ د منډې په شکل. په داسې طریقو باندې به تیریږي او جنت ته به ځي. سوک به په کوناټو باندې سخیږي. خدا یو جماعت دې جماعت ته ناجیه ویلې شوی. دغه یو جماعت سنوم لري. نننې بیان دغه ناجیه فرقه چې جهنم نه بخلاصيږي او پاکه فرقه د پدې امت کې داغي پنوم باندې سو خبري کول غواړم. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ راوی دی، او دا حدیث خطیب بغدادی په تاریخ کې نقل کړی دی د حضرت ابو الدرداء پر روایت سره، رحمت للعالمین د دې کریمه تفسیر کوي چې یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، ورځ د قیامت داسې ورځ ده چې بعضې مخونه به تک سپین شي، تبیض وجوه وتسود وجوه، او بعضې مخونه به سخت تور شي په دغه ورځ باندې. د دغه سپین مخو او د تور مخو متعلق مفسرین کرام مختلف اقوال راخلی. بعض خوای د سپین مخی امت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، او تور مخی چې دي دا به يهوديان او عیسویان. بعض وای چې سپین مخی دا مهاجرین او انصار صحابه د رحمت عالم، او تور مخی بنو نذیر او بنی قریظه وي. بعض معروف تفسیر پدې کې چې د رحمت للعالمین نخبل مروي دي، نو هغه دا دی چې دی ای کریمه کې چې یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، سمخونه بس سپین شي او سبا تور شي. نو راجح تفسیر دا دی چې دا زمونږ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د خپل امتیان بدوړل شي. یو ډله بس پین مخ شي
او یو ډله به تور مخش. نو ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله مبارک مونږ ته د دې سپین مخو د تور مخو تفسیر وکوي. فرمایل چې یوم تبيض وجوه الجماعات والسنه، دا هغه ورځ ده چې په دې کې د اهل السنه او اهل الجماعت، اهل السنه والجماعت مخونه به تک سپین شي، اهل السنه والجماعت مخونه به سپین شي. وتسود او تور بشي وجوه اهل الاهواء، دا خلق مخونه چې داغي د خپل هوا تابع دي، د خپل هوا تابع سوکوي، ځان سره یو مسلک جوړ کی، نظر جوړ کی، یره زما دا عقیده ده. دا عقیده ورته صحابه کرام او انبیاء علیهم السلام رست امت دا 1400 کال یو کتاب کې ذکر نوي د جوړه کړي عقیده وي. بیا را پاسيږي دی عقیده د پارا قران کریم حدیثو کې دلایل ګوري، به کم آیت چې د دې عقیده سره مخالف وي نو هغه عقیده کې خبرې کوي، تعویل کوي، آیت کې تعویل کوي، خو عقیده نه کوي. کم حدیث چې د عقیده رد کوي هغه حدیث کې تعویل کوي، خو د خپل عقیده کې ګوتی نه وي، ځکه دا خو د کلکه جوړ کړي چې دا زما مسلک دی. نو دې ته علما څه شي وي؟ اهل الاهواء، دا د دین تابع نه، دا د خپل هوا تابع وي. د یو عقیده او هوا ځان سره یو نفسانیت دی لري، هغه نفسانیت یې ما یو خبره کړې ده، دا خبره کله غلطه کېدې شي. اوس چې څوک راته آیت پیش کوي، حدیث پیش کوي، نو دا جواب وته کوم، تاسو نه کوي چې راځه خو د خپل خبرې نه تیر شان استا خبره د قران او سنت مقابله کې شو، خدا خپل رايه پرېږدا او هغه رايه مختاره کې چې کوم قران او سنت کې هغه راواخله نه، د خپل هوا تابع وي. رب کریم فرمایا فرایتا من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم. اے محبوب ته پیژنې هغه انسان، هغه لوی بدبخت ته پیژنې، دا هغه کس دی چې هغه خپل معبود خپل هوا ګرځولې ده. زمونږ استاد معبود رب کریم دی، اچې مونږ ته سوینو عقیده باغی ته جوړو. یو سړی دی هغه خپل معبود خپل هوا ګرځولې، ځان سره عقیده جوړه کړې ده. اوس چې قران او سنت کې دلایل راځي هغه کې خبرې کوي، خو عقیده کې خبرې نه کوي. خپل دا څنګه کوي چې د خپل عقیده او تفریق دی او د هغه تابع شي، پای کې خبرې سړي. یاره ما ته شیخ سے ویلي چې د عقیده سمدا بس دایره ټینګه کړې ده، که حدیث دی ورته پیش کړه چې ستا په عقیده یاره دا حدیث به ضعیف وي. اوس دا امکان شته چې حدیث دی ضعیف، خدا امکان د تنشته دی چې د دې شیخ خبره غلطه ده، دې کې خبرو ته تیار دی حدیث کې، خو د خپل عقیده کې ګوتی والو ته تیار نه دی. نو دا په حقیقت کې نه د قران کریم تابع، دا نه د حدیث تابع، دا نه د دین تابع، دا د خپل هوا تابع، د دین خپل خواهش ته جوړ کړی. افرایت من اتخذ الهه هوا، پیژنې هغه انسان چې هغه خپل معبود خپل هوا ګرځولې واضله الله، او گمران کړي الله تعالی دلرا علی علم دو معنی لري. یو معنا دا علی علمه، د الله تعالی چې په ازل کې د دباره کې د شقاوت کما فیصله علمی وا، موافق د هغه قضا د فیصله بدبخت او شقی ګرځیدل. دویم تفسیر دا دی علی علم، دا علا په معنا د معادی. اضله الله، گمراه کړي الله تعالی دلرا علی علم مع علم، سره د علم گمراه دی، علم لري او گمراه دی. ولی گمراه دی چې د دین تابع نه دی، د عقیده د هوا تابع جوړ کړي دی، خپل هوا او خواهش.
نو رحمت عالم فرمای مخونه دا غچا په دې ورځ تک سپینوي چې هغه اهل السنه والجماعه وي او مخونه د اهل الاهواء چې کوم د خپل هوا تابع دي دا غي مخونه به تکتور وي. علما متفق دي په دې چې اهل الاهواء دا دوا ویډلې دي چې کوم درې جمعې ما پاغي بیانات وکړه. دا درې واړه دا دوا ویا جماعت دا ګوري د دین تابع نه دي. دوی یو مسلک روان کړي ځان په مستړې کوا چې څومره دلایل ورته توای چې دا مسلک دی غلط هغه پر خودو ته نه دی تیار ستا دا ټولو دلایل تعویل ته تیار بس دی ولاره ټینګه کړي هغه مضبوطه کړي. نادر شاه مولانا صاحب د پنځپیرانو مثال ورکو کنه وی پنځپیره لګیو خانه صدا غیان سره نو غوی د کمر نه پرې وطن د لکې نه نیول نو خو دروندونو لاندې غورځېدل او خوب شوی نو به چا دې پنځپيري ته ویلو چې خو غوی به خوشی کړي وي کنه وی مونږ ته شیخ سی ویلي چې یو شی موټینګ کوي مو خوشی کوي هغه بیا د غوی لکې ټینګه کړي نو بس هغه یو خبره باندې چې شی موټینګ کوي مو خوشی کوي لکې بیان یولې ځانیم په خو دا غري چې بس دې ته مشرو ویل کاغه به څومره د قرآنی کریم د احادیثو خلاف تاسو کې اکثر داسې کسان شتا چې زما مناظره کورس طالبانو ته چې کم درس شوی دی په ریکارډ باندې هغه به تاسو سره جبونو موبایلو کې پرته یو اوریدلی به موي او تاسو به دا اوریدلی چې واځي په دی وسیله ما څومره کتابونه څومره احادیث څومره دلایل پیش کړي. یو سړی چې مسلمانی لسو شلو دلایلو د ضرورت نشته یو حدیث هم کافی دی هغه چې مسلمان وی تابع وی د شریعت تابع وی خو وای چې یاره دغه عقیده ما ته چار از دکړی و بس دا به غلطه ځکه حدیث کې د خلاف را لزه هغه تابع نه. تاسو سوې چې په دې دلایلو بچته یو پنځ پیرې سم شوی په وابي سم شوی هیڅ کله نه انا سمېږي په دې باندې هغه ټول پټولا په توسل باندې سلور سوا دوت سلویخ کتابونو حواله ما په سلور غنټو کې پیش کړی. تاسو چې کوم ریکارډ پروت دی وې شماري 442 کتابونو حواله پاږي کې په توسل باندې دغه سړی چې د خپل هوا تابعش چیرې وسیله خو شرک ده هغه د دې ټولو کتابونو ته غلط نسبت ته تیار دی خو د خپل عقیده پر خودو ته نه تیار کدی کې حدیث رال ولس حدیث ما پیش کړی مرفوع موقوف هغه ولس حدیث تضعیف ته تیار دی چې دا منګړت دی ضعیف خدای ته نه تیار چې خپل عقیده پرېږدي دې ته د هوا اتباع وي. الله تعالی دې موږ د اهل هوا او نو سات دا د دین تابع نه ګوري دا د خپل یو مسلک تابع دی چې هغه مسلک د خپل خواهش نه جوړ کړي. دا کوم وهابیان چې تا ته وي مذهب ته ضرورت نشته دي کې خپل د دین نه وتل دا د هوا اتباع بزان سره یو مسلک دویم تیار کړي دی دا ته پیش کړي. یو خبره د امام شافعي سے مذهب کې خو خدا هغه راخص یو د امام مالک سے نه راخص یو د امام احمد سے یو خپل کله به وی سلور مذهبونو نه بار تنوز غم دروغ دي ډیر کرته سلورم پرېګ دي ټول په غلطه دي بلی په روان وابي مولا تا توي کبي به ترې په یو ټیم درې طلاق ورکړه سلور مذهبونه وې دا واقع کیږي دا مغلظه ده چې بل چا سره نکاح نه شي روانه ده. عبد الله بن عمر رضی الله عنه بخاری حدیث دی هغه وې طلاق کیږي ور باندې د تبیان دروا. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه ابو داود شریف حدیث دی هغه وې طلاق د ور باندې د تبیان دروا. حضرت عمر رضی الله عنه اجماع په نقلی او اعلان وکړ کنن بعد چویل چې دا نه طلاقيږي ور باندې جعلته نکالا دسه سزا به ورکم چې امت ته عبرت وګرځوم دا واقع کی په اجماع د صحابه په اجماع د سلور مذهبونو. لیکن وابي مولا تورشا ير کور تلاړ شه د شپې رجوع که خبره نشته رجای طلاق ختم شو خبر دا یو مذهب هم نه دی او پسوات کې لا یو وابي چا تلیکل ور کړیو وی په دنیا او په آخرت کې د ذمہواری مزه دې جرأت تګور. اوس دا مسلک ځان سره جوړ ک چې درې طلاق په یو ټیم نه واقع کیږي دا مسلک جوړ ک چا ورته وی او مولا سي ورته وی خلاص دا دومره
عبداللہ بن عمر سے غلط نسبت دیتا تیار دے، ابن عباس سے غلط نسبت دیتا تیار، سلور مذہبونه په ناحق دیتا تیار، خدا خپل لکې ټینګه کړی دا نه خوشي کې بیت الله نو دومره نه یریږي چې لکه دومره ډاډه خبره چې زری په قیامت کې به عزیزي موارم دا چې خبره به رسول الله مبارکم چاته نه کول، هغه مبارک کچاته ذمہواری د آخرت خسته دا هغه ته ګوره دو زیادات د ذمہواری خبرې هغه کړي، خو بیا هم څنګه الفاظ ویلي. یو حدیث کی فرمائی من یضمن لی ما بین لحیئه و ما بین فخذه اضمن له الجنہ، کہ امت کی دو ذمہواری چارا کړي نو جنت کې به ذمہواری خبره کړي د مخ کې دو خبرې کړي، چا چې د دواړو جامو مین کې چې جبدا ذمہواری راکړه چې غلط بینه قوزوم، چا د پتونانو مین کې عورت دې ذمہواری راکړه چې غلط بینه قوزوم، بیا د جنت ضامن یم. دو خبرې مخ کې کوي، خدا ګوره صحیح خوځول ګرانم دي، څوک په دې عمل کولی شي. یو کرت یو صحابی مبارک غبا رحمت عالم سر سحر راغ ماقام پورې په مسجد کې خدمت کیو چې مبارک بکور تلاړ عائشی بی بی درشل باندې بدن نش دیبه تر روانش مبارک بګمان داو دیګنی کور ته زیارام کوي، اب کور ته نه دا سی بلاړه بیا براغه د رحمت عالم درشل کې به دا سی اډش دیوال ته به تکې کړي هم دې حال کې به سترګې پټي یا به ویخو اسنه چې د مبارک د شپې حاجت پیدا شي خدمت پیدا شي زئی پورا کمام وی دومره نږدې وغله به پروتم چې رسول الله مبارک بکټ کېو کمره کې چې ټول شپه به د ساورات ویل وظایف کول ما باورید چې مبارک په پاړخ باندې اورید ودا الفاظ به وی چې الحمدلله رب العالمین ودا به ډیر زیات خوب کې وو د شپې چې دا څه په پاړخ وختنو الحمدلله دا الفاظ به وی یو شپنا وخت کې مبارک بار راضی دی ګوري چې د درشل تاړه دی وی اوسه پوری دلته ناس حال اختارک وی یا رسول الله زما حکم وخت نه چې ایمان راوړې د کور ته تلې نه مهارش پستا سو درشل کې ایمان بس مبارک په جلال کې راغی چې دومره محبت دومره اخلاص را پایسو وایا څه شی غواړي چې درې کم دلته جلال کې راغی هغه ورته وای زه خو څه غواړم نه وینو غواړم وی چې بار بار را توای او غواړم نو زمار مان دادې چې الله تعالی ستا جنت راتا چې تاسو کم جنت کې باغې کې مرګرتیا را نصیب مبارک حیران سوال خو عجیب سوال ورته وینا دنیا کې څو غواړه چې دعا درته وکم یو سیس درته رسرو زرو شي وی دنیا نه غواړم بس سم نه غواړم که غواړم دا غواړم تاسو سره جنت کې مرګرش. رسول الله مبارک وز د جنت ذمہواری ورته کوي پسنګي کوي ورته وای یا انسان چې خامخا جنت کې ما سره مرګرته غواړي نو فاعن نو بیا ما سره مدد وک په دې خبره کې به قیام الليل د شپې په مونږ باندې تداوعد او کد شپې تهجد بنا قضا کې زب بیال تشفاعت کوم چې الله تعالی زما جنت درتا التماس دې مرګري ګور یو د ذمہواری خبره یو کړه خو مخکې نه پاغه باندې د شپې تهجدم کې خدا دا سي ذمہواری چې دا مولا سه به وسخه وی اخرت کې دم ذمہواری عوام کو ولثم علی من افتا گناہ کو پاغه چي چې چا فتور کړی وي همي خو په عملو کې دا کار جوړ شي او دا مولا سه بس کوي نو ورځ د قیامت کې اهل السنه والجماعت دې مخونه بس پین تمام صحابہ کے رئیس د مفسرینو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آغا مبارک ترجمہ کی دا تفسیر ابن ابی حاتم ذکر کړي مسند د سعید ابن منصور اغیم ذکر کړي در منصور کې جلال الدین سیوطی رحمه الله اغیم نقل کړي ابن جریر الطبری مراخص دي سره د سند دا سلور خود سند والا کتابونه ما پیش دینه بعد چې څومره مفسرین ټول دا دغه آیت په شرح کې او تفسیر کې را سعید ابن جبیر دا عبد الله ابن عباس شاگرد هغه وی عبد الله ابن عباس د آیت ترجمه کولا یوم تبیض وجوهن ورځ د قیامت دا سه ورځ د چسپین بشي مخونه
ابن عباس سے او فرمائل وجوه اهل السنه والجماعه اهل السنه والجماعه مخنبا تکسبین شي په دی وتسود وجوه اهل البدع والضلال او تور بشي مخنا د اهل بدعت او د گمراه فرقو. دریم تفسیر پکې ابي امامه رضی الله تعالی عنہ کوي. ابي امامه رضی الله عنہ ترجمه دا سکی یوم تبیض وجوه دا څه ورځ ده سپین بشي مخنا یعنی اهل السنه والجماعه د اهل السنه والجماعه مخنا بتکس پینش. وتسود وجوه الخوارج او د خوارج مخنا بتکتور شي د خوارج مخنا بتکتور شي. عرب او عجم علما متفق دي په دې باندې چې وهابیان خوارج دي او دا داعش چې کوم فرقه وروته ده دا خوارج دي. وې د دې مخونه په پاغ او رزبانی تکتور وي. څلورم تفسیر حذیفه رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي هغه دمشق تراغه حروریه د خوارج او فرقه حضرت علی سے په جهاد کړی سکم سلور زره کسان ورکه علل کړی او یا پدې کې شیخ الحدیثان علما ودی سرونه تینا قلم کړل اثرونه راولل عراق کې او په حمص کې او په دمشق کې په جامع جماعتونو دیوالونو کې خود پیدا وسو سورې پراته چې مسلمانان عبرت واخلي بیا د خوارج مرګرتیاونه کې نو دا اویا د علماو سرونه چې ودا دایراولل او د دمشق په دیوالونو باندې کې خود وقد اكلت السجود جباههما مصنف ابن ابي شيبه وم جلد کې کتاب الخوارج کې دا روایت ذکر کړي اكلت السجود جباههم دا اویا واړه مليان ددای د ډیرو سجدو د وجنه دا تندي خړل شویو یعنی تندو کې هغه توروال هم ددیو دا علامه نه د نظام ساتي هر چا کې چې دغه ټاپی پیدا کیږي هغه جماعت او ډلې نظام ساتي دا پپا کو خلکو کې نه پیدا کیږي. تفسیر سراج منیر لیکي دغه ټاپه چې تندې کې د چا جوړوي وې دا د خوارجو سیما ده دا د خوارجو نه خط شیګانو کې وي شیګانو د پاره چې کوم جماعت لار واري باغی کې وي وهابیانو کې وي وهابیانو ته چې کوم جماعت لار واري هغه د پاره هغه کې پتندو کې داسې زنارو ذلخ و سره پتندې کې دا ټاپوا دا عبدالرحمن ابن ملجم المرادی چې رسول الله مبارک وی تمام انسانانو کې د دنه لوی بدبخت نشته داغه پتندې کې دا ټاپوا 1,30,000 کم زیات انبیاء علیهم السلام د یو تاریخ کې څوک نشي خوده چې تندې کې ټاپا جوړ څومره صحابه دي څومره تابعین د دې په تندو کې سپینواله تورواله څوک نشي خوده. دا ویا علما د خوارج دمشق کې په دیوال باندې سرونه پراته دي او تندید سجدو خړلې دي یعنی تورواله ورکې دي. حذیفه رضی الله عنه راغه ورته ګوري وای جړل چا ورته وی زړه دې په خوب شه ولې دی و جړل هغه ورته وای دا هغه خلق دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې پاک کې دا فرمایلیو چې شر القتل تحت ادیم السما دا اسمان نخکته په مقدس مکه باندې او پاسی او بل وجنی مردگان شتري خو رسول الله مبارک د خوارج مبارک دا څه فرمایلو چې د دینه بد مردار نور نشتا د کافرو د يهودو نم د دې مړی بد کی بس بد مردار دوی دي د دې خوارج مقابل کې چې کم سړی شهید امارت اسلامي او زدي په خلاف جهاد شروع کړ د خوارجو په خلاف چې څوک شهید شي حضرت کعب رضی الله عنه فرمایي ان لقتيل الخوارج فضل 8 انوار على قتيل المشركين یو سړی د وهابیو د خارجي د لاسه شهید شه یو سړی يهوديو د عیسوي د لاسه شهید شه حضرت کعب فرمایي کم چې د خوارجو وابیانو د لاسه شهید شي اته چندا د نورانیت او درجه اوچته ده هغه شهید چې د کافرو د لاسه شهید شوی اته چند اجر زیات. رسول الله مبارک فرمایي خوارج متعلق لو ادرکتم لاقتلنهم قتل عاد دغه زمانہ کې بزنه ما چې دارا غالبي کزه دې زمانہ کې وې د عادیانو غندې ما مردار کړیو سمانا
یعنی عادیانو کې نه نر پاتې نه خزا پاتې نه ماشوم او نه غټ د مخې ختم شوی دا به ما هغه چې د مخې تیل می وشلی نو دا حذیفه رضی الله عنه فرمایل دغه اویا مولیان مبارکی ویدا شر قتلا تحت دیم السماء وخیرنا غره پټولو خلقو کې هغه خلق دي من قتلوا چې دای مردار کړي هغه ډیر بهترین خلق او به او فرمایل چې ما د نبی علی السلام نو ورېدلی ورځ د قیامت کې وسمخونه سپین شي د اهل السنه والجماعت او سمخونه به تور شي هغه دغه خلق د دې مخونه به تکتور شي معززو د اهل السنه والجماعت دانم دا سنه چې دا مونږ ځان نه یې لکه دوی چې خپل ډلو ته ځان نه یې اشاعت التوحید والسنه نه چې ته کتاب کې شته او نه حدیث کې شته اهل حدیث نه چرته حدیث کې شته نه آیت کې دې ته اشاره شته غیر مقلدین درځي خپل اصطلاح ځان نه جوړه کړي او دا جماعت عثمانین او پروازین او قیدینین او جماعت المسلمین او پلان کې خیل او بستر کې دا ټول د خېټې نه جوړ شوی نمونه دي هغه نوم چې د پاک جماعت د پارا د مبارک په زبان ورکول شوی هغه د اهل السنه والجماعت په دې نوم دوی شرمېږي الله تعالی توفیق دوی ته نور کوي چې دا نوم ځان تواخ وا به اخلاق بیا په هغه عقیده نشته کمال دغه عقیده دغه نوم دادی چې څوک د اهل السنه والجماعت جنډې دند تحت وي نو کده دا واړه ګناهونه دي الله تعالی پروژه باندې پوداسه باندې رجای ورته ختمي او کده دا غټ ګناهونه دي نه یا به بچی مړوي شفاعت به وکي یا به زامنو کې حافظ وي شفاعت به وکي یا به قرآنی کې شهید وي شفاعت به وکي یا به د یو عالم او صدیق ولی په شفاعت کې راشي کدا ټول نوي نو انا فرتم الله فرتله رسول الله مبارک فرمایي چې څوک بل پیشکش او شفاعتګر نه لري نو شفاعتګر بیا ځای او کم انسان من فارق الجماعت شبرا چې یا د امارت اسلامی نه وولش بهر شي یا د اهل السنه والجماعت مسلک نه وولش بهر شي فقد خرج ربقه الاسلام عن عنقه مبارک فرمایي د اسلام دا کړی په خپل لاس د خپل سټ نه وېستا د اسلام کړی په خپل لاس د خپل سټ نه وېستا نو معززو په یو عقیده کې په یو جزئیه کې بم د اهل سنت د مسلک نه نوځي که څومره سخت راځي او که آسان راځي ګینه دا چې په آرام او په آسانه پاتې کېږي نه سنیانو ورونو دا پیشګوئی واوري او دا ذهن نشین کوي او د دې مقصد د پاره نه وایم چې تاسو ورونو کې روح براشي بلکې ایمانونه قوي وساتئ چې اهل السنه والجماعت کم آزاد مجالس لري کم بیانات لري کم صحبت ذکر لري کم جلسې لري لن وخت کې به تاسو وګورئ چې دا یو بم پاتې نشي